قسیا چې پوکې ورته کو فورا دا حامل شو. د عیسی علیہ السلام روح د دې په خله کې پوکواله فحملتها نو دا حامل شو. فانتبذت به مکانا قسیا او د دې حمل د شرم د وجه لاره لاړه دا بس کی. عزیزانو لس میاشتې تیرې شو. لس میاشتې پس ورته درد زیو لګېدو. د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه ورته چې درد زیو لګېدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو نو بیا څه وکړه. اسې د دې بیبي مریم دا شان چې اوچت نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه څومره په خوند کوي. بیبي مریم ته احساس شوی فانتبذت به مکانا قصیا لره لاړه. فجاءها المخاض الى جذع النخله دردونه چې ورته لګېده ورته حکم وشو چې ورشه د دې کجوري په بیخ کې کېنه. لاره ځنګل کې د کجوري بیخ کې کېناست. اوس دا وخت کې که تاسو تحقیق وکئ زنانو ته څه ګرم شی د خوراک پکاري او اوبه پکاري د صفائی وغیرہ د پاره. بعضې وخت کې د ډېر درد نه خوله اوچه شي اوبه پکاري. جبرائیل ورته ولاړ دی ورته څه وایي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة د دې قجوري دا بیخ اخوځوه دی ولا ټیله تخی. اوس خلک چې تانه تپوس وکړي نو ته به څه وایې ورته فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما. که سړی دې ولیدو او تپوس یې درنه وکړو چې دا نو ته ورته وایه چې زما نن روژه ده. پخوا به د خبرو نه م روژې نیولی کېدې لکه څنګه چې د خوراک نه روژې داسې به د خبرو نه م روژې. زوی غیږ کې راغستی دی راغ قوم به له لارې لره ووت یا مریم انا لک هذا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. و د خدای بندې ستا خو مورم خراب نه وه پلار دې خراب نه و تا زوی د کوم ځای نه راوړو. الله ورته بیا وایي چې ته ورسره خبرې مه کوه ته ورته وایه چې دې ماشوم نه پوښتنه وکړي. اوس ګنټه مخکې پیدا شوی هلک نو فاشارت الیه بی بی مریم اشاره وکړه د خپل زوی ته چې د ماشوم نه تپوس وکړي. قوم ورته څه وایي قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. د غېږې ماشوم به څنګه خبرې وکړي ته ووایه. اد ګنټې پیدا شوی ماشوم ورته څه وایي قال انی عبد الله او زما د مور قوم زه د خدای بنده ما آتانی الکتاب
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. د مور په خېټه کې الله ما ته د منځ او د زکات حکم کړی چې تر څو زه ژوندی ما. د یو ګنټې ماشوم دا د مور حال، دا د ماشوم خبرې هغه عظیم قوم ته چې ټول قوم اکبک شو. دته چې څه وخت کې د 13 کالو په عمر کې انجیل ملاو شو او د 23 کالو په 13 کالو په عمر کې بیا د اسمان ته تللی. دا دومره زمانہ ده تبلیغ چې کولو نو قوم ته تنگ شو، نو په کوټه کې گیر کو. چې کوټه کې گیر کو دننه به आवाज وکړو چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. لکه د سره څوک دا هو وجل غواړي. عیسی علیہ السلام قرآن ویلی دی چې یقینا بل رفعه الله الیه، خدای ځان ته اوچت کړ. واقعیت سوا کوټې نه به आवाज وکړو چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. فیصله دا وکړه چې مړی کړي. جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولاړو پکې پاډاله کې ویل مړی کوي. او تاسو د مشرانو کې چې کم یو تاسو کې لوی مشر دی او ورننه وځي یو د کوټې ته او راوي باسي یو دلته بار مړ کوي. ویل ټیک دی. بس پکې لوی مشر یو کتو او کوټې ته وردننه چې وردننه کو چې دننه کو جبرائیل علیہ السلام پاس نه چتو شلولو عیسی اوچت کو او دغه دننه شوه سړی چې دی دا د عیسی په شکل شو. چې د عیسی په شکل شو چې راوته بار وی کوټه کې خو عیسی نشتا. خلق ورته خو ته یې کړ ته څنګه وایې چې عیسی نشته؟ ته نه هغه زنیم ز پلانې مو علم داده رانی شي یا بس وړاندې کو چې ځوړاندې کو چې پانسی کو شاته واتا بیا په خپل شکل شو. چې بیا په خپل شکل شو دی وخت کې عیسایان چې دي 12 ډلې شوې. اوس په عیسایانو کې 12 فرقې دي، 12 مذهب دي پکې. قرآن سوي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شبه لهم دا معنا ده چې خپل سړی ورته د عیسی په شکل شوی، خپل سړی ورته د عیسی په شکل شو نو دوی وی چې جوړی ساده ده. دا وخت کې 12 ډلې شوې پکې. د خدای زوی او خدای را نو تختولو، خدای خدای دی، عیسی خدای دی، بیبي مریم هم خدای دی، بیبي مریم خزا دا، عیسی د خدای زوی دی، پلان 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 دا مختلف فرقې پکې جوړې شو. اوس 12 مذهبونه دي په عیسایان. بیا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه چوا هغه داوا چې مړی به راځوندې کړه او قوم ته به وخدل چې دا وګورئ دا مړی او ما راځوندې کړ. اوس مړی ته به وایي چې تا باندې لاندې څه تیر شوي دي نو هغه زما د قوم ته بیان کړه. نو مړی به ټول تفصیلات د قبر چې دي هغه د عیسی علیہ السلام قوم ته بیان کړه او داغه د پاسه بم دی يهودو او نصاراو عیسی علیہ السلام ته جادوگر او ساحر وي او تنبو تخته. علماء لیکي چې
یو مړی چې عیسی علیہ السلام را ژوندی کړ نو تپوس ته وکړو چې لاندې سالو هغه ورته وی چې صاحب نور خبر نه وزه چې مړ شوم او خلق یوړم او خخ کړم نو زما د قبر خي طرف ته یو کړکۍ وشوه او پاغي کې څه خلق رانه وته او ما سره استړي مشي وکړ چاغیرانه لاړ نو ماړه کې خیال وکړو چې ته په دې توره سوړه کې څه کې خو تم ورپسې وروځه نظم ورپسې وروتم چې ووتم دننه یو ډېر عظیم الشان باغ دی ونې دي سب بهترین ولی پکې بیل نو دغه وخت چې دا د مازیګر ټیم حدیث کې راځي چې سړی مړ شي نو دی چې هر ټیم خخ کې په قبر کې خو دغه وخت باندې زیړی مازیګر وي ماړه کې خیال وکړو چې منځ قضا کیږي نو مټې مې اونغختې او پاوله کې ناستم او 10 مې کولو چې 10 مې کولو نو پدې کې یو جنای رااله او ما ته وی چې سکه وماوی 14 کو منځ قضا کی وغیرہ توی چې دازه د منځونو نه ده ا د منځونو زمانہ 13 شوا زما لاسونی و ما چاغه لدا سي ټیلا ور کړه داغه غاړه کې یو هارو او هغه اوشلې دو چوشلې دو نو جنای زونی و ما چوس بمال دا جوړه نو د تار یو سره غیونی و یو ماونی و او هغه مرایم پکې اچولې وساب هغه مرایم لا پیرلې نه وي چې تا आवाज وکړو زه د قبر نه راووت عیسی علیہ السلام فرمایل چې د دې قبر تاریخ وګورئ چې دا مړ کله مړ دی چې پته ولګول نو 3,000 کار شي چې دې مړ علماء وایي چې 1000 عیش تصدق کو نمز قطرہ غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وہی پزرگونو خوشحالی دے د یو ساس کی د غم نہ قربان شي خوشحالی او عیش پسړی داسې تیر شي لکه د خوب لیده او غم چې یو منټ پر راشي نو دړه کې دا وایي چې تاغه خوشحال لا کلوي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي ما پتا پسدا سپینه جامې رنگ کړې تلا بیا پما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسدا سپینه جامې رنگ کړې
تلا بیا پما گمان د نام ننګړي اس اثر دې په سنگین خاطر نشو که هر سو می مسلې در پسې لنګړي تو په عشق علما دروغجن بولا تو په عشق علما دروغجن بولا که یو بل هم حسما غند ملنګړي عاشقین معشوقی تسپین لار دا تدا سپین لار و ما و تا گڑنکڑے دا دے سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر دا رحمان سرپ جنکڑے دا آغا درویش آغا فقیر دا زمانے ہو کور بناستو کور نببار نتلو ما